أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. زه غواړم چې د مؤمنینو په خدمت کې یو حدیث ذکر کم. هغه دا چې کوم کسان چې روژه ساتي د روژې ساتونکي کس دپاره د موت عظیم رسول څه فرمایش کړی دی. غواړم چې زه دغه فرمایش و دغه صفتونه او دا خصلتونه د مؤمن ذکر کم. د موت عظیم رسول د فرمایش کوي ما من مؤمن یصوم شهر رمضان احتسابا الا اوجب الله له 7 خصال. کچیر کوم یو مؤمن د خدای رضایت دپاره د ماه مبارک رمضان روژه وساتي، پروردګار عالم هغه انسان دپاره واجب ګرځولي دي 7 خصلتونه او 7 صفتونه. اولها یذوب الحرام من جسده. اولین صفت د روژهدار دپاره چې ګرځولی دی چې د دې جسم کې کوم حرام شیان دي، یعنی کوم جسم د دې حرامو سره مبتلا کړی شوی دی، هغه حرام مبتلا شی د دې جسم نه چی کوي وریا کوي. وثانیته یقرب من رحمت الله. دویم صفات او دویم خصلت د مؤمن دپاره دغه دی چې دا د خداوند متعال رحمت سره چی کیږي نږدې کیږي. وثالثته قد کفر خطیئت ابیه آدم. دریم خصلت دغه دی چې کومه ترک اولا حضرت آدم علیه السلام نه شوي وه د دې روژې سبب سره هغه ترک اولا فټیږي یا د هغه کفاره په ځای باندې راوړی شي. ورابع یحون الله علیه سکرات الموت. څلورم صفت دغه دی چې دغه روژه دغه انسان دپاره سبب وسیله جوړېدلی شي د جنکندان سختي دپاره چې هغه د جنکندان سختي چې کې اسونه وګرځېږي. والخامسة امان من الجوع والعطش یوم القیامت. د قیامت کومه الوږه تنده دی هغه هم په دغه انسان باندې چې کېږي اساني کېږي. وسادسة یطعمه الله من طیبات الجنه. د جنات کوم خوراکونه دي دغه انسان دپاره هم نصیب کېږي. وسابعة یعطیه الله براءة من النار. وام صفات دغه دی چې پروردګار عالم دغه انسان دغه روژهدار د جهنم غور او د جهنم سختۍ نه چی کوي وریا ګرځوي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.